د تحصیل مندن په ناوګۍ کلي کې پی ټی آی ته نقصان. ګڼ شمېر خاندانونو د پی ټی آی لارې جدا کړې او په تحریک انصاف پارلیمنټیرین کې د سابقه ایم این ای شیر اکبر خان سره د شمولیت اعلان وکړو. په دغه خاندانونو کې بخشید، رحمشید، ګلشید، عبدالله خان، سرزمین خان او د نور احمد شادي خاندانونه شامل دي. میډیا سره د خبرو په وخت د سابقه ایم این ای شیر اکبر خان فرزند شهزاد اکبر خان وویل چې موږ د نن نه د جنډا لګاو مهم آغاز وکړو، قریب به په ټول بونیر کې جنډې لګوو. هغوی زیاته کړه چې نور هم ګڼ شمېر خاندانونه په تحصیل مندن کې زموږ سره راتلو ته تیار دي، خو موږ به یې په مناسب وخت شاملوو. په دې موقع د ناوګۍ کلي غفور احمد هم میډیا سره خبرې وکړې او وی چې د سابقه ایم این ای شیر اکبر خان په موږ ډېر زیات احسانات دي چې چېرته وي موږ به ورسره یو، ځکه چې مندن لا صرف شیر اکبر خان کارونه کوي. بخشیر، دواخان، زمان خان، عادل خان، زرخان خان، سعید خان، رحمشید، امانشید، سیدخیل، زاهد خان، گلشید خان، بختی شیر خان، محمد شیر خان، احمد شیر خان، فضل شیر خان او عبدالله خان بابا او میرافسر خان، جبینو، شهابو او بل سرزمینو، اعظمو، منیبو، گلخانو، نصیب خانو، بغزرینو، فواد خان، ایاز خان، زخیب خان، عتیق محمد. دا کسان دې سره محمد رشید دی، انور شید دی او حامد رشید دی. سره شو پرویز خټک سره منګه دو پارت مرګسیا د پارټي شمیلت دي سره وکړو. خان سره پرویز خټک سره منګه مرګسیا لاس ورکو. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د پی ټی آی پارلیمنټیرین د بونیر جنډا مهم پراپر آغاز شوی دی چې هغه مونږ دلته د مندن تحصیل نه شروع کو. په دې کې زه زیات تر کریډټ شیر افسر روډ ته، غفور روډ ته او د هغه ملګرو ته کوم چې د دې د ټولو نه غټ اصرار دا و. اصل کې زموږ پلانینګ دا و چې یاره مونږ به یو 10-12 ورځې بعد خپل پراپر پروګرامونه شروع کو. تر اوسه پورې چې کله نه اعلان شو نو مرګرو سره مونږ په رابطه کې نو، نه بعد په رابطه کې لګبګ 180 زموږ سره شمولیتي پروګرامونه تیارو. خو بهرحال مونږ لا ایم این ای صاحب نو راغلی نو هغه پروګرام ته پراپر عملی جامه نه ورکړی. خو دې ډېر زیات اصرار کو چې د ټولو لومبۍ به جنډا زما د مشر او د مشر او د دې کشرانو وایي چې یاره ټولو لومبۍ جنډا به زموږ په ځای خېږي چې په کې بختي شیر کاکا دی، رحمشید کاکا دی، گلشید کاکا دی، عبدالله خان کاکا دی، سرزمین دی، ایاز دی او دا ټول کشران څه تقریبا د دې د خاندان چې دی دا څه تقریبا 50-60-70 افراد باندې موجود دی. نو دا د هغې د ټولو نه لومبۍ دغه و چې یاره د دې ځای نه به شروع کوی. نو هغه په ایمرجنسي کې مونږ ملګرو ته اطلاعګانې نه وې کړې، خو بیګا پروګرام جوړ شو. مونږ وایي چې یاره 3 بجې به راځو او پراپر جنډه به لګو. نو داسې د جلسې یا د شمولیت پروګرام نو زمونږ راځو دغه طرف ته. تاسو کتی شئ چې په تیر شوي حکومت کې پرویز خټک چې کله وزیر اعلی نو تاسو صحت کارت ته کتی شئ د هی کریډټ زمونږ چیف منسټر چې پاتې شوی دی ګډ ګورننس او چې د ټولو نه ښه کردار او ښه دغه هغه صحت کارت پروجیکټ چې کوم دی دا د پرویز خټک دی. بیا تاسو کتی شئ تانا کلچرز زمونږ پولیس چې صحیح شوي دي، په پولیس کې کم امینډمنټ شو، کم اصلاحات شو په ټول پاکستان کې تاسو کتی شئ هغه کریډټ صرف پرویز خټک ته ځي. بیا کو تاسو ګورئ زمونږ پټوارخانې ته په هغې کې چې کوم اصلاحات شو په پټواریانو کې په ایډمنسټریشن کې هغه کریډټ هم پرویز خټک ته ځي. بیا د هغه یو ایډمنسټریشن داسې په کې پی کې کې چلولی و چې د هغې مرهون منت بیا پی ټی آی دا کم تیر شوی الیکشن چې دا وګټو د هغې په مرکز کې حکومت راغی. انشاءالله دغه شانتې د پرویز خټک درد د کم چې دی هغه د ورکر دپاره دی او د دې غریبو خلکو دپاره دی. انشاءالله چې د هغه حکومت راغی او هغه ته اختیار راغی نو د دې عوامو دفتر ته چې ځي کو په پولیسو کې اصلاحات راغلي دي، کو دفتر ته تللی نه دی نو غریب کس تللی دی، د مالدار کار د هر ځای نه کیدی شي. کو هسپتال ته صحت کارت شوی دی د غریب شوی دی، کو په پټوارخانه کې کرپشن پاتې شوی دی اصلاحات شوي دي نو غریب له شوی دی، کو په هسپتال کې ډاکټران راغلي دي اصلاحات شوي دي غریب له شوی دی، عام وګړي له شوی دی. نو واحد دا حکومت دی د پاکستان په هسټرۍ کې چې تاسو کتلی شئ چې په هغې کې عام ورکر له کار شوی دی. باقي نه مونږ په چا ټکونه کو نه په چا تنقید کو، مونږ به عملي کار کو، مخې ته به ځو. کو تاسو کتی شئ هر کله چې مونږ اعلان کو پرویز خټک صاحب دی ضلعې له ډېر غټ عزت ورکړی دی. زمونږ 2 سب ډیویژن چې چغرزي تحصیل، ګدیزي تحصیل دا د هغه
مرهون منتو چې کوم وعده یې کړې وه زموږ سره هغه یې وفا ته رسولې ده. کو تاسو د پولان روډ ګورئ هغه کړی و، کو دلته د هسپتالونو اپګریډیشن او دا هغه کړی و، کو ریسکیو 1112 د هغې دپاره ټول پراپر چینلز د هغه کړي وو. نو انشاءالله نور هم داسې کارونه دي چې هغه مخې ته به مونږ روان یو. کو دا علاقه وروستو پاتې شوې ده، غفور روډ خبره وکړه، نو کو دلته روډ جوړ شوی دی نو هغه هم مونږ کړی دی، کو دلته بجلی شوې ده نو هغه هم مونږ کړی ده. خو مونږ پر ورولۍ کار کړی دی څنګه چې مشرانو ووې. انشاءالله دا بونیر به ډېر زر د پرویز خټک د پارټۍ ګړي او په دې ورولۍ باندې به مونږ مخې ته ځو او دا مشران به زموږ سره د دې دعاګانې به یو انشاءالله مخې ته به دا پیغام وړو چې دې علاقې ته مونږ رڼا ورکو، روډ ورکو، دلته زموږ د هسپتال حال وینئ. بلکې په تېر شوي وخت کې به درته زه دا ووایم چې د پرویز خټک دا کارکردګي وه چې صورت سنګ دلته څونه کار کړی، هغه ټول کریډټ پرویز خټک ته ځي. هغه دلته په هر یو کلي کې جنازګاه جوړه کړې ده، کار یې کړی دی. کو څه چا پکې ورانۍ کړي، خو د دې ځای په لوکل لیول باندې به یو کس نیم به پکې ورانۍ کړي، خو نور هغه هم عزت دی مندڼ لا دی بونیر لا په ټایم کې ورکړی دی او کار دلته شوی دی. تقریبا 20-25 کورونه دی مناسب چې دی کم دی پای باندې به موږ نن جنډه مهم کوو چې په هر یو کور سره تقریبا 20-25 ووټ دی. دا زمونږ کم پروګرام چې تاسو وکړو دا مختصر د جنډې پروګرام و چې کم زمونږ د مشران ناست او تاسو د نمونه واورېدو، دا ټول د دغه پی ټي آی نه مستفید شو او د شیر اکبر خان او د پرویز خټک صاحب په جنډه چې کومه ده پارټۍ کې اعلان وکړو. نو دا مونږ یو جنډه مهم نن انشاءالله او مونږ د ټولو شکریه ادا کوو او انشاءالله دغه شانتې پابندي هم د زیات طور خو لکه مونږ د خپلې جنډې به وار په دغسې لګو او ډېر خلک په تمه دي. زه تاسو ته بیا هم وایم چې انشاءالله د پرویز خټک صاحب او د ایم این اے ملنګ شیر اکبر خان چې کوم دی مونږ هغې چرې هم نشو پرېښودلی، د هغې خدمات هم دي په مونږ باندې. مونږ تاسو عوامو ته بیا یو ځل وایو چې زمونږ د مندڼ چمله چې کومه ده دا خواره ده، د دې نظر چې کوم دی د هغه بره خلکو په مونږ باندې نشته. د دې نظر صرف زمونږ شیر اکبر خان چې دی زمونږ ټول هغه ته سترګې دي انشاءالله. که زمونږ هسپتالونه دي، روډونه دي، په امد کې څومره په دې غرونو کې روډونه وګورئ ټول هغه کړلي. مونږ د هغه شکریه په یو دغه باندې نشو دغه کړی، مونږ د هغه احسانات نشو هېرولی. انشاءالله مونږ به د شیر اکبر خان سره یو چې کوم طرف ته هغه ځي مونږ به انشاءالله هغه طرف ته ځو. زمونږ مشران دي هغوی به مونږ له یو ښه سوچ کړي. مونږ خو دلته په ناوګۍ کې په چمله کې ناست یو، زه هم هغوی چې په هر ځای کې که په اسلام آباد کې هغوی به مونږ له یو ښه سوچ کړي، یو شی به د چا نه راشو کړي، دې چملې ته مندڼ ته بیا راوړي، دې خوارې ځمکې ته بیا راوړي، دا به ابادي انشاءالله. مونږ وایو چې زمونږ دا چمله ترقي وکړي او مخ په وړاندې لاړه شي. د بعضې خلکو به دا سوچي چې پارټي بدله کړه، لوټه شو یا څه شو. بالکل مونږ د دې خبرو سره هیڅ دغه نشته دی. که څوک هر څه وایي مونږ آزاد یو او راوتي یو انشاءالله. د شیر اکبر خان له مونږ مضبوط لاس ورکړی، دا درانه مشران وینئ. دا لومبۍ نن د جنډې مهم و چې انشاءالله بخشید باچا دي، ګلشید باچا دي او دې ټول ځوانان تاسو ولیدو چې دا ټول د دغه نه د پی ټي آی نه لړو او د پرویز خټک صاحب په پارټۍ کې شامل شو. انشاءالله دا زمونږ لومبۍ قدم دی او تاسو نور قدمونه زموږ مخې ته کړئ چې دا درانه قدمونه مخې ته ځي انشاءالله. نه ګټه به زمونږ وي. زما د بونیر او په بونیر کې خاص د مندڼ چملې چې دی د دې عوامو ته زه دا درخواست کوم چې مونږ خلک ډېر عجزانان خلک یو. زمونږ د هسپتال د ډېر وخت نه مونږ لا پیدا هم نه و، زمونږ د هسپتال د ډېر وخت نه دکه شاړلې او صرف دکه د سر د دړ ګولې پټۍ او دا شیزان پکې میلاویږي، نور پکې هېڅ هم نشته. د دې ځای نه ډایرکټ ریفر کېږي ډګر ته، که په ګولۍ باندې لګي، که هغه د اپریشن وي، که هغه هر قسمه وي، که په هغه د خېټې دړله شي یا خریړې خوړي، نن سبا زهریله خریړې دي او مې ډګر ته ریفر کړي، ډګر نه ډایرکټ پېښور ته کړي. آیا زمونږ د هسپتال له څه چل دی؟ زموږ په هسپتال کې ګوره ځمکه ورته ډېره ده، آبادي پکې ډېره ده کوني. نو مونږ چې د پارټۍ کې د آغاز کو د پرویز خټک صاحب دا زه خاص پرویز خټک صاحب ته وایم چې دا زه تا ته وایم چې که ستا اقتدار راغی، دا شهزاد خان ناست او د شیر اکبر خان په ترو باندې زمونږ لومبۍ دا هسپتال چې کوم دی د چملې د هسپتال دا د ټول امازي او د دې هغه چنګلې نه دي نو د خلک راځي. نو د خدای په خاطر زمونږ د هسپتال وړاندې زمونږ یو کار ذاتي مه کوه، دغه عوامي زمونږ هسپتال چې دا زمونږ د هسپتال لا کار وشي لکه دا چې د ټول مندڼ هسپتال وشي. دا زمونږ د ټول بونیر غږ دی، زما غږ د ټول بونیر غږ دی. زمونږ د یو هسپتالو کې مونږ له ټک مه کوئ او اوټ په انشاءالله ستاسې یوه ګټه به ستاسو انشاءالله.